نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا یو معشوم راوستو وای دا بیا ستا غلامی دا مونږ ته هیبه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ځان سره کړو. وخت تیریږي، ورځې شپې دي تیریږي، څو کالونه پکې تیر شول. هغه معشوم هم عادت شولو او لګر لوی هم شو، بالغ هم شو، عقل او شعور هم نور مضبوط شو. په ځوانۍ باندې راغی. په دې کې ما عزتمندو یوه ورځ د هغه معشوم یا داسې ورته د هغه ځوان مور لږ توجه وکړئ ښه برول خوان دی که نه ښه دا به بیا وروستو بیا خیال وکړئ. په ځوانۍ باندې راغی. یوه ورځ پلار او تره ورپسې راغی. هغوی ته پته ولګېده. نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي ته موږ نه 2 ګونه روپۍ والا، خو تا چې دا موږ بچی کم ځان سره غلام کړی دی موږ تا ته دا وایو چې دا نوجوان چې دی دا موږ ته حواله کړه. توجه وکړئ. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي زه د پیسې نه علم نه په تاسو باندې خرڅومه. توجه وکړئ. خدا سے به وکړو چې زه به دا نوجوان راولومه او ده ته به اختیار ورکمه. که دی تاسو سره ځي بلکل ما له طرفه اجازت دی 1 روپۍ به هم وانخلم، او که ما سره پاته کېږي بیا به تاسو څه نه وایئ. چې یو سړی غلام وي کلونو راسې غلامي یې کړي تاسو نه تپوس کوم. لږ دې خبرو باندې سوچ کوئ. کلونو راسې غلامي یې تېره کړې وي او پلار او تره ورپسې راشي په ده به کم اختر وي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا ځوان ودرولو. ورته فرمایي ای ځوانه ستا ته ما اختیار درکړو، که ته ما خواته پاته کېږې منع کوم دی نه زه در باندې خوشحاله یم، او که ته دې پلار او تره سره ځې دا پیژنې دا ستا پلار او تره دې پیژنې بلکل یې پیژنم دا مې یو پلار دی یو مې تره دی، که ته دو سره ځې. غلام چوټ انکاري شو او وایي زه خپل پلار او تره سره نه ځمه، زه تا خواته پاته کېږم، تا خواته پاته. او غلامي دې کړې پلار او تره 100 کلونو نه بعد در پسې راغه سړی په منډه ورسره ځي. دی وایي زه نه ځمه. وی ولې نه ځې؟ وی قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې داسې محبت چې انسان ته مور ورکوي، داسې محبت چې انسان ته پلار ورکوي، داسې محبت چې انسان ته تره ورکوي، په دنیا کې داسې محبت چې خپلو خپلوانو نه انسان ته ملاویږي، دا دوی ټولو محبت قربان یا رسول الله ما د ستا په یو ذات کې کتلی دی دې له جاته زه له تاسو نه نه ځمه. سبحان الله. هغه څوک هغه حضرت زید بن حارثه نبی علیه الصلاۃ والسلام له لاس نه راونیولو حتیم کې ودرېدو. الله دې مونږ ټولو ته ښکاره کړي او د ده لاس اوچت کړو. وایي ای خلکو زید بن حارثه نن نه بعده دا نه غلام دی او نه دا د بل چا زوی دی، دا د محمد رسول الله زوی دی.